نن سبا په ملک کې د چینی شارټیج د کتر د دکاندار نه 1 کیلو چینی رالی نو هغه به تاسو ته په 190 روپۍ میلاویږي دا نننی ریټ دی پرون دا په 180 میلاویدله او نن چې دی په 190 روپۍ میلاویږي د دې موقع نه زیاتکر کسان چې دی هغه پیدا اوچتای د کومو کسانو سره چې روپۍ ناغوي راشه د چینی تروړې بوالو هغه برزان سره سٹاک کو چې کله پیریډ راشي دا په مارکیټ کې خرڅ کو نو روپۍ به وګټو نو د دې نه اغلا چې دا ځکه چې دا ته د عوامو سره ظلم کوي بل دا کس هم وای مهنګایي ده لکه دا کم کس چې سټاکونه کوي نو دی هم وای مهنګایي ده نو دا مهنګایي خو اصل کې د دې د وجې نه راځي تا سټاک کړی تا چینی سټاک کړی ده بل کس راولګي غوړي سټاک کی ځینې پکې وړه سټاک کی نو د دې د وجې نه هغه مهنګایي راځي یو د حکومت د طرفی او یو زمونږ د طرفی بل د حکومت د طرفه چې دی به دې کسانو باندې اکشن هم نه اخیستی کېږي چې دوی په ګودامونو به دې باندې چاپې لګولی نو دې کسانو چې دی دا سټاکونه به نه کول بلکې تاسو وګورئ د حکومت د طرف هم زمونږ غټه کمزورتیا ده زمونږ ملک چې دی په غني په پیداوار او په غنمو کې چې دی وم نمبر دی خو تاسو په یو ملک ونه نه چې یا په هغې کې د وړو شارټیج راغلی یا پکې د چینی شارټیج راغلی او زمونږ ملک چې دی وم نمبر دی په دې کې د چینی شارټیج هم راځي او د وړو شارټیج چې دی دا پکې هم راځي دا پکې ولې راځي چې د راوالي دغه شیونه چې دی به بهر ملکونو خرڅ کړي او هغه سره چې دی هغه به خپل جیب کې کېږي نو بیا عوام دغه شانتي ناستي او د دې په ټیکسونو او د دې په روپو باندې چې دی نور په هغې باندې ګرانه چینی لکه اوس موږ خپله چینی چې دا هغه ارزانه خرڅه کړې ده اوس په موږ د هغه ملکونو چې دی هغه چینی په ګران ریټ باندې الو ولې دې ته دا پته نه لګي چې د ملک کې څومره چینی ته ضرورت دی یو سړی خپل کور ساتي نو هغه ته دا پته نه لګي زما کال دومره چینی لګي دومره ګوړه لګي دومره وړه لګي د هر شي هغه ته پته لګي نو دې ته هم پته لګي خو دې دا چې دی د خپل جیب دپاره دا چل کوي چې دا شیونه خرڅ کړي او هغه سره په خپل جیب کې کېږي او دوباره ستاسو دپاره چې دی دا ګران علي اوس په دې د نورو ملکونو نه چې دی په 220 روپۍ دا یو کیلو علي لکه چینی چې دی په 220 روپۍ به کیلو علي نو بیا بدل د چې موږ ته به 300 روپۍ دغه کیلو چې دی دا پرېوځي دې د وجې نه چې دی دا کسان چې دی دې نه پیدا اوچتی دی دغه چینی هلي او د ځان سره سټاک کوي چې کله به دې باندې ریټ راشي نو دی بیا مارکیټونو ته راوکاږي او هلته کې خرڅوي ولې چې دې ته د مخکې نه پته چې په ملک کې چې دی د چینی بحران ناروان دی نو کم کسان چې دا کارونه کوي نو دا خبره مه کوئ چې مهنګایي ده مهنګایي چې دی دا ستاسو د وجې نه راځي ځکه چې ستا سره د چینی اختیارات دی د بل سره د وړو دی د چا سره د غوړو دی ځینې زمیندار د هغو پیاز یې ښودي دي هر سړي چې د خپل شی ریټ ته یې ښودی دی چې په دې باندې ریټ راشي او چې د بل لا شی چې دی دا موږ ته ارزان میلاویږي هکه چیني شوه که غوړي شوه که هر څه شو چې دا موږ ته ارزان میلاو شي یو د حکومت د طرفی او یو زموږ د طرفی نو په هر شي کې چې دی حکومت بدنامول نه دي پکار په ځینې شیانو کې چې دی موږ هم ګناهګار یو لکه څنګه د چینی مثال مې لل درکو دا په هر علاقه کې دی دا به نه یو سړی چې زموږ په دغه کې نشته په خپله محله کې وګورئ ستاسو په محله کې به ومي ځکه بره دا ویډیو چې ده دا مې اصل کې په دې باندې جوړه کړه چې هر سړي دا سټاک جوړ کړی دی او هغه وایي چې مهنګایي ده بل دا چې دا ته د عام عوامو سره ظلم کې بل دا دا پیسې چې دي دا ستا ګټه نه ده لکه دا داسې ده لکه تا چې غلا وکړه بل ته چې یو کاروبار کې نو د کلي د عالم نه چې دی د هغه نه هم تپوس کوه چې دا شی حلال دی که نه دی حلال ځکه دا خو یو ظلم دی ته د عوامو سره ظلم کې په هغو باندې چې د مهنګایي نور راولي